दर्ज झेल अफ़ाल से माजी मजहूल की गर्दान मानी के साथ अपनी कापी पर लिखिए। नो दा बासा दे नो तदीना माजी मजहूल बशी बुईसा लुम्बई सिगा बासा बशी बुईसा او دا غشان ته پس بیا موږ گردان وایو بعثا بعثا بعثو بعثت بعثتا بعثنا بعثتا بعثتما بعثتم بعثتی بعثتما بعثتن بعثتو بعثنا او د بعثه معنی دا اوس نه بیجا چې هغه ولېګو او چې بعثه شي نو معنی به شي هغه ولېګلې شو معنی به بالکل الټا شي لومبه د لېګلو والا داو مثلا موږ دې سوې جو بعثه زید زید ولېګو خو که بعثه شو بعثه زید نو معنی به شي چې زید ولېګلې شو دا غشان دې د ترکه معنی دا هغه پرې خولو او د تورکه معنی دا هغه پرې خودلې شو مثلا ترکه زید زید پرې خودو او چې تورکه زید زید پرې خودلې شو نو په یو کې نسبت فاعل ته شوی دی په معلوم کې او په مجهول کې نسبت دا مفعول ته شوی دی نو ترکه نه بشي تورکه دقه شانتی د بعثه بشانتی گردان بوي تورکه تورکا توریکو تورکت تورکتا توریکنا د اخره پوری د علمانه بشي علما علمانه بشي علما دقه د فعل وزن بوي علما علما علمو علمت د اخره پوری دا گردان چې مونږ وایو او دا بیا یاد کو جمعانه بشي جمعا جمعا جمعو د اخره پوری سأل بشي سئلا فتح بشي فتحا او عرفه بشي عرفا او رقده بشي رقيده رقده معنی دا هغه اوده شو او رقيده معنی بشي هغه اوده کړی شو هغه اوده کړی شو نو تدې ټول گردانونه دا دو فعله دا کم گردان چې دی په دقه انداز باندې دي صرف د حروف بدلیږي په فعله کې فاعل لام دي په بعثه کې با عین ثا دي په ترکه کې تا را کاف دي البته په دې باندې چې کم حرکات دي نو هغه بالکل د فعله په شان وي بیا کم سلاید نمبر 72 دی نو په دې کې وای چې تاسو صيغه مخای او تدې معنی هم وای نو بعثتو دا دو واحد متکلم د فعل ماضی مجهول صيغه ده نو تدې معنی بدای شي چې ز اولېګلې شوم ز اولېګلې شوم او کبل فرض دا معلوم نو بیا بشي بعثتو نو معنی بدای شي چې ما اولېګو په معنی کې ډېر فرق دی یو دی بعثتو ما اولېګو او بعثتو معنی دا ز اولېګلې شوم علمتم نو دا هم د جمع مذکر حاضر فعل ماضی مجهول صيغه ده نه تاسو ټول پوها کړی شوي بعثتی د واحد مؤنث حاضر صيغه ده د ماضی مجهول یعنی یوې زنانه ته وایي چې ته اولېګلې شوي علمو د جمع مذکر غایب فعل ماضی مجهول اگر ټول پوها کړی شو اگر ټول پوها کړی شو او چې علمو وي نو هغوی پوها شول او علمو اغوی پوها کړی شول بعثنا جمع مؤنث غائب و فعل ماضی مجهول اغه خزی اولېګلې شوي نصرنا جمع متکلم زمون مدد وکړې شو علمو اغه ټول پوها کړی شو علما اغه دو کسان پوها کړی شو فتحنا یعنی په مونږ باندې دروازه وغیرہ کلاو کړی شو سئلنا زمون د دواړو نه یا زمون د ټولو نه پوښتنه وکړې شوه جمعه د تثنیه مذکر غایب فعل ماضی مجهول صيغه ده جمعه هغه دواړه کسان جمع کړی شو طریقتو د واحد متکلم ز پرې ښودلی شوم جمعت د واحد مؤنث غایب فعل ماضی مجهول صيغه ده هغه یوه ښځه جمع کړی شوه جمعت سئلو جمع مذکر غائب فعل ماضی مجهول دا غیر ټولو نه پوښتنه وکړې شوه بعثتا واحد مذکر حاضر فعل ماضی مجهول ته ولېږلی شوې جمعتما تاسو دواړه سړي یا تاسو دواړه زنانه جمع کړی شوئ طریقتما تثنیه مذکر او دغه شان دي د تثنیه مؤنث حاضر صيغه هم جوړیږي تاسو دواړه پرې خودلې شوي بعثا تثنیه مذکر غایب هغه دواړه کسان ولېږلی شو بعثتن جمع مؤنث حاضر فعل ماضی مجهول تاسو ټولې زنانه ولېږلی شوي
نصرنا د هغه ټولو زنانو مدد وکړی شو. جمع مؤنث غایب فعل ماضی مجهول. نصرتن جمع مؤنث حاضر فعل ماضی مجهول. ستاسو د ټولو مدد وکړی شو. بعثنا جمع متکلم مونږ ولېږلی شو. سئلا تسنیه مذکر غایب فعل ماضی مجهول د هغه دوو کسانو نه پوښتنه وکړی شوه. علمنا جمع متکلم مونږ پوه کړی شو. اوس وایي درجه ذیل جملوں کی عربی بنائیے چې تاسو ته عربی جوړه کوي. نو ان دو مردوں کی مدد کی گئی. ان دو مردوں کی مدد کی گئی. نو تدې د عربی ترجمه بشي نصرا نصرا. او په اردو کې چې دا کی گئی گئے نو دا الفاظ چې گیا وغیرہ نو دا دو مجهول لپاره راځي. یعنی دا دوو کسانو مدد وکړی شو. پښتو کې مونږ مجهول ترجمه کو وکړی شو چې معلومي نو مونږ داسې دوو کسانو مدد وکړو. او چې مجهول نو مدد وکړی شو هغوی ووهلی شو نو داسې چې کوم نو دا مجهول وي. وہ دو عورتیں بیجی گئی د لیږلو دپاره لفظ راځي بعثا نو دا بشي بعثتا. بعثتا هغه دو زنانه ولیږلی شوي. تم دو مرد پوچھے گئے نو دا صیغه ده د تسنیه مذکر حاضر او د پوښتنې دپاره راځي سأله. نو دا مجهول دی چونکې نو موږ به داسې وایو سئلتما تم سب عورتیں چھوڑ دی گئے. نو دا راځي د جمع مؤنث حاضر صیغه او د پرېښودلو دپاره لفظ راځي ترکه. نو دا بشي ترکتن. اس ایک عورت کی مدد کی گئی. مدد دپاره لفظ راځي نسوارا او اس ایک نو دا د واحد مؤنث غایب ماضی مجهول صیغه ده. نو دا بشي نصرت. میں بیجا گیا. میں متکلم دپاره راځي نو دا به موږ داسې وایو بعثتو. ان دو عورتوں کی مدد کی گئی تسنیہ مؤنث غائب مجهول نو دا بشي نصرتا. تم دو مرد بیجے گئے نو بعثتما. میں چھوڑ دیا گیا وی زه پرېښودلی شوم نو دا بشي ترکتو واحد متکلم. ہم دو مرد جمع کیے گئے نو جماعه دپاره لفظ راځي جماعه او دا چونکې د جمع متکلم صیغه نو دا بشي جمع. هم دو مرد جمع کیے گئے نو دا بشي جمعنا. اوس دا کم سلایډ نمبر 74 دی. نو دا د ثلاثي مجرد چې دا کم شپږ ابواب دي نو د هغې د ماضي مجهول ګردانونه دي او دا ټول په یو وزن باندې دي یعنی د فعله په وزن باندې دي. د ثلاثي مجرد ته د شپږو بابونو د معلوم ګردانونه مونږ وویل. د ماضي منفي معلوم ګردانونه هم وشو او اوس دلته د مجهول ګردانونه دي. نو زوربه زوربا زوربو زوربت زوربتا زوربنا زوربتا زوربتما زوربتم زوربتی زوربتما زوربتنا زوربتو زوربنا. نو دقه شانتې د فتحه ګردان هم د زوربه به شانتې دی. د نصره هم د زوربه به شانتې دی. د سمعه هم او د حوسبه هم او د شرفه هم صرف حروف بدل لی. نور په دې باندې چې کم حرکات دي کم ضمائر دي نو هغه ټول یو شانتې دي. د فعل ماضی مجهول نه به مونږه فعل ماضی منفي مجهول څنګه جوړو. نو څنګه چې مونږه د فعل ماضی معلوم نه فعل ماضی منفی معلوم جوړاو نو په شروع کې مونږه صرف لفظ ما داخل کړه. نو دغه شانتي چې کله مونږه د فعل ماضی مجهول نه فعل ماضی منفی مجهول جوړاو نو په شروع کې به مونږه لفظ ما داخل کو نو فعل ماضی منفی مجهول دبته جوړ شي. نو صاحب کتاب فرمائی فعل ماضی معلوم کو جس طرح ما لگا کر منفی بنایا گیا تھا اسی طرح فعل ماضی مجهول پر ما لگا کر منفی بنایا جاتا ہے. مثلا ما نصرا د هغه یو کس مدد نه دی کړی شوی نو نصرا دا ماضی مثبت مجهولو نو اوس د دې نه مونږه منفي مجهول جوړو نو صرف په شروع کې مونږه ما داخله کړه.
دوی مثال ورکړی دی ما بعثا هغه یو کس نه دی لېږلی شوی. نو بعثا ماضي مثبت مجهولو په شروع کې چې مونږ ما ولګوله نو ماضي منفي مجهول ته جوړ شو او ته دې مکمل کم ګردانونه دي د ماضي مجهول منفي. نو هغه صاحب کتاب فرمایي چې هغه را روان دي او هغه په دې سلاید نمبر 77 کې دی پوره ګردان ذکر کړی دی. د فعله ګردان مخکې شوی او فعله فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا دا د ماضي مثبت مجهول ګردانو. اوس چې کله مونږ ته دې ماضي منفي مجهول ګردان کو نو په شروع کې صرف د ما اضافه کړي د ما فعله ما فعلا ما فعلو د اخره پورې او په معنی کې به نفي راځي. په اردو کې به نهي راځي او په اردو کې به راځي نه، یعنی هغه یو کس باندې کار نه دی کړی شوی په هغه دوو کسانو باندې کار نه دی کړی شوی. نو دا ټول واضح دی. بیا کوم سلاید نمبر 78 دی نو دې کې فرمائی علما بعثا سئلہ سے ماضی منفی مجهول کی گردان بنائیے اور معنی کے ساتھ اپنے کاپی پر لکھیے. د علما معنی دا ده هغه یو کسو پوهه کړی شو، بعثا باندې هغه یو کس ولېږلی شو، سئله باندې د هغه یو کس نه تپوس وکړی شو. اوس چې د دې نه موږ کله منفي مجهول جوړو نو د شروع کې به موږ ما ولګو ما علما هغه یو کس پوهه نه کړی شو. بعثا ما بعثا هغه یو کس ونه لېږلی شو. ما سئله د هغه یو کس نه تپوس ونه کړی شو. او دغه شان دي پوره ګردانونه دي ما علما ما علما ما علمو ما علمت ما علمتا ما علمنا ما علمت ما علمتما ما علمتم ما علمت ما علمتما ما علمتن ما علمت او ما علمنا. دغه شان دي ګردان د ما بعثه دي او د ما سئله هم دي. بیا وایي درجه ذیل جملوں کی عربی بنائیے. د اردو جملې دي او موږ به یې عربي جوړو. او دا خبره هم مونږ ذکر کړې وه چې مونږ ته به د غایب پته څنګه لګي، د حاضر به څنګه لګي، د متکلم به څنګه لګي. نو چې کوم د متکلم صیغې دي نو په اردو کې د هغې په شروع کې مې راځي که واحد وي، او چې جمع نو هم راځي. کم غایب دي نو د هغې په شروع کې به و راځي، اون به راځي یا به اوس راځي. او چې کم حاضر دي نو تو او تم به راځي. نو هم سب نہیں پوچھے گئے د تپوس دپاره لفظ راتلو سأله. نو دا اوس مونږ ماضي منفي مجهول ده نو مونږ به داسې وایو ما سئلنا. ما سئلنا اخرنۍ صیغه ده د جمع متکلم. وہ نہیں بیجا گیا واحد مذکر فعل ماضي منفي مجهول او بیجا دپاره راځي بعثا. نو دا بشي ما بعثا ما بعثا. وہ دو مرد نہیں چھوڑے گئے تسنیه مذکر غایب. نو په شروع کې به مونږ ما راولګو ځکه چې دا منفي ده. نو دا بشي ما توریکا ما توریکا. تم سب عورتیں نہیں بیجی گئی جمع مؤنث حاضر. ما بعثتن ما بعثتن. تم دو مرد نہیں بیجے گئے تسنیه مذکر حاضر. نو دا بشی ما بعثتما ما بعثتما. ہم دو مرد طلب نہیں کیے گئے. طلب دا پارا طلب یطلبو اخرانئی صیغه ده. نو دا بشی ما طلبنا ما طلبنا. ہم دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی. نو دا اخرانئی صیغه ده جمع متکلم او دا دو ماضی منفی مجهول صیغه ده. ہم دو عورتوں کی مدد نہیں کی گئی ما نصرنا الف بپکی لیکو. وہ سب مرد نہیں بیجے گئے. دا دا د جمع مذکر غایب فعل ماضی منفی مجهول او د لګلو دپاره لفظ راځي بعثا. نو دا بشي ما بعثو ما بعثو. بیا د سلاید نمبر 82 دې کې دی د ثلاثي مجرد د ماضي منفي مجهول کم ګردانونه دي. نو هغه د شپږو وړو بابونو ګردانونه هم کړي دي. نو چونکې دا ابواب دا انتهایی ضروري دي بیا خاص کر د ابتدایي طالب علم لپاره
نو دی وجنا بار بار دغه ګردانونه هم کوي. د معلومه مې هم وکړل، بیا د ماضي منفي معلومه وکړل، بیا د ماضي مجهول مې وکړل. اوس دلته د ماضي منفي مجهول ګردانونه هم کوي. نو ما ضربه، ما ضربه، ما ضربو، ما ضربت، ما ضربتا، ما ضربنا. دغه شانته ما فتحه ګردانم دی، د ما نصره ګردانم دی، د ما سمعه ګردانم دی، ما حسبه ګردانم دی، او د ما شرفه ګردانم دی. نو ټول د فعله په وزن باندې دي. چې د فعله ګردان څنګه دی نو هغه شانته ضربه، فتحه، نصره، سمعه، حسبه او د شرفه دی. خو په شروع کې به موږ صرف لفظ ما دا پکې راوړو، نور پکې سفر خو نشته. بیا کوم سلاید نمبر 79 دی. نو دې کې دی د قد او د کانا استعمال. نو د قد په باره کې به دا خبره کوي. قد چې کله به فعل ماضي باندې داخل شي نو د هغې دوه فایدې دي. یو فایده دا ده چې دا د تحقیق معنی ورکوي، یعنی دا کار یقیني شوی دی یا یقیني نه دی شوی. په معنی کې به بېشک راځي، تحقیق به راځي، او په پښتو کې مونږ ته دې معنی کوو یقینا. دویمه فایده دا ده چې قد دا چې کله په فعل ماضي باندې داخل شي نو دا په ماضي قریب باندې دلالت کوي، یعنی دا کار اوس شوی دی یا دا کار اوس نه دی شوی، یعنی ماضي قریب په نږدې زمانه کې چې یو کار شوی نو د هغې فایده ورکوي. نو فرمائی قد کے معنی بے شک تحقیق کے ہے. اس لفظ کو ماضی سے پہلے لاتے ہیں تو اس کے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. جیسے قد ذهب زید، چې کله قد داخل نو نو د ذهب زید معنی دا و چې زید تللی دی. خو چې کله پې مونږه قد داخل کو نو معنی دا شوه چې یقینا زید تللی دی، یعنی د زید پتلو کې څه شک نشته دی بلکې د هغې تلل دا یقیني دی. دویمه فایده دا ده یا خود تحقیق پیدا ورکوي، او دویمه فایده دا ده چې د ماضي کم قریب دی نو د هغې سره یې خاص کوي، یعنی په دې خبره دلالت کوي چې دا کار په ماضي قریب کې شوی دی یا ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے قد ذهبا وہ ابھی گیا ہے، یعنی هغه اوس تللی دی، نږدې وخت وشو، لږ وخت مخکې. قد کتبا تحقیق اس نے لکھا ہے، یقیناً هغې لیکل کړي دي. او داسې معنی مې ممکنه ده چې کله د ماضي قریب دپاره وي یعنی هغې اوس لیکل کړي دي لږ وخت مخکې. بیا وایي قد ماضی کے هر صیغے پر بڑھا سکتے ہیں، یعنی چې کله مونږه د فعل ماضي کوم مکمل ګردان دی نو په کومه صیغه کې چې مونږه تاکید پیدا کوو نو د هغې نه مخکې به مونږه قد لګوو، او د قد دا لفظ دا به نه بدلیږي ځکه چې دا حرف دی دا به نه بدلیږي. نو چې اوس مونږه ګردان وایو د قد سره نو دا به شي قد کتبا، قد کتبا، قد کتبو، قد کتبت، قد کتبتا، قد کتبنا، قد کتبتا، قد کتبتما، قد کتبتم، قد کتبتی، قد کتبتما، قد کتبتن، قد کتبتو او قد کتبنا. دویم لفظ دی کانا. د کانا معنی دا تا یعنی وو. نو څنګه چې قد په ماضي باندې داخلیږي دغه شان دی کانم داخلیږي. خو قد چې و نو هغه په دې خبره باندې دلالت کاو چې دا کار په نږدې زمانه کې شوی دی. خو کانه چې کله په فعل ماضي باندې داخل شي نو هغه په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا کار یعنی مخکې شوی دی، ډېر وخت وشو، په ماضي بعید باندې دلالت کوي. بل فرق دا دی په قد او په کانه کې چې قد سره چې کله موږ د فعل ماضي ګردان وایو نو د قد دا صیغه نه بدلیږي. البته که د کانه سره مونږه ګردان وایو نو د کانه د صیغه به هم دا بدلیږي، یعنی د واحد دپاره به کانه راځي، یعنی کانه ذهبا. خو چې اوس تسنیه شي نو کانه ذهبا. بیا که جمع مذکر غایب وي نو کانو ذهبو. چې واحد مؤنث غایب شي نو کانت ذهبت، کانتا ذهبتا او کنا ذهبنا. د اخره پورې دا به دغه شان بدلیږي. او د کانه چې کم مکمل ګردان دی نو هغه هم صاحب کتاب کړی دی، هغې له موږ راځو. نو فرمائی کانا کے معنی ہے تھا، یہ بھی ماضی پر آتا ہے. جیسے کانا ذهبا وہ گیا تھا، هغه تللی و. کانا کتبا هغې لیکل کړي وو. کانا کو ماضی پر لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کانا کا وہی صیغہ ہو جو ماضی کا ہے،
یعنی چې کومه صیغه وي نو هغه شانتې به د کانه صیغه هم وي. داسې نه چې د کانه د اخره پورې مونږ وایو چې کانه ذهبه کانه ذهبه کانه ذهبو، داسې به نه وایو، بلکې د کانه د کومه صیغه ده نو دا به هم ورسره بدلیږي. واحد دپاره واحد، د تثنیې دپاره تثنیه، د جمع دپاره جمع، د مذکر دپاره مذکر، د مؤنث دپاره مؤنث. جیسے کانا ذهبا، کانا ذهبا، کانو ذهبو وغیرہ، اس کو ماضی بعید کہتے ہیں. یعنی چې کله به فعل ماضی باندې کانا داخل شي نو دغه فعل ماضی ته به مونږه ماضی بعید وایو. اوس کانا کی پوری گردان اس طرح ہوگی: کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو او کننا. نو دا گردان هم ضروری دی ځکه چې د دې استعمال هم اکثر په قرآن مجید او په احادیثو کې د کانا راغلی دی. نو کانا، کانا، کانو دا د مذکر غایب صیغې دي. کانت، کانتا، کننا دا د مؤنث غایب صیغې دي. کنتا، کنتما، کنتم دا د مذکر حاضر صیغې دي. کنتی، کنتما، کنتن دا د مؤنث حاضر صیغې دي. او کنتو او کننا دا د متکلم صیغې دي. کنتو د واحد متکلم او کننا د جمع متکلم صیغه ده. بیا وی درجه ذیل جملوں کی عربی بنائیے. نو لومبۍ صیغه ده، لومبۍ جمله ده تحقیق و گیا. نو موږ ویل چې د تحقیق دپاره به لفظ راځي قد، او د تلو دپاره لفظ دی ذهبا. تحقیق و گیا نو دا به شي قد ذهبا، قد ذهبا. تم دو مرد گئے تھے، تم دو مرد گئے تھے، چې تاسو دوه کسان تلی وئ نو دا به شي تم دو مرد گئے تھے. یعنی په مخکینی زمانه کې دا ته په دې معنی دلالت کوي چې دا کار په ماضي بعید کې شوی. نو دلته به مونږه کانه راوړو. کنتما ذهبتما، کنتما ذهبتما. میں نے صبر کیا تھا، ما صبر کړی وو، میں نے صبر کیا تھا، ما صبر کړی وو. نو دا ماضی بعید سره دی تعلق دی. نو دا بشي کنتو صبرتو، کنتو صبرتو. تحقیق تو نے پہچانا، واحد مذکر حاضر. تحقیق لفظ دی نو قد برازی. نو قد علم، قد پہچاننا د پاره لفظ راځي عرفا. نو قد عرفتا، قد عرفتا. تو ایک عورت بیٹھی تھی، نو دا دی واحد مؤنث حاضر او دې کې راغلی دی بیٹی تھی، یعنی ماضی بعید سره دی تعلق دی. نو کانه به استعمالیږي. نو دا به شي کنتی جلستی، کنتی جلستی. ہم سب مرد داخل ہوئے تھے، مونږ ټول سړي داخل شوي وو. دخله د داخلېدو لپاره دخله لفظ راځي، او چونکې دا د جمع متکلم صیغه ده او تی لفظ پکې راغلی دی نو دا په دې اشاره کوي، په دې دلالت کوي چې دا کار په ماضي بعید کې شوی دی. نو دا به شي کننا دخلنا، کننا دخلنا. نو دې کې فایده دا ده چې یو طرف ته خو زمونږ کمې صیغې دي د هغې مشقونه هم کېږي، او بل ته دې سره د اردو نه به مونږ عربي څنګه جوړو، د عربي نه به مونږ اردو څنګه جوړو. نو ته دې هم زمونږ اجرا کېږي، او د انسان کم علم دی، کم په عربی باندې مهارت دی، نو هغه سره هم پیدا کېږي. بیا وایي میں ایک مرد واپس آیا تھا، زه یو سړی واپس راغلی وم، یعنی زه واپس راغلی وم. نو ماضي بعید دی. او میں ایک مرد دا د واحد متکلم دپاره ده. نو دا به شي کنتو رجعتو، واپسۍ دپاره لفظ راځي رجعتو، کنتو رجعتو. میں ایک عورت سوئی تھی، دام د واحد متکلم صیغه ده او دینا د ماضی بعید صیغه ده. دا به شي کنتو رقدتو، رقدتو لفظ راځي، رقده لفظ د خوب دپاره راځي، او نمتو هم راځي، کنتو نمتو. تحقیق تو نے جانا تھا، جانا دپاره لفظ راځي علمتو. نو د تحقیق یقینا تو نے جانا تھا، نو قد بم پکې استعمالیږي او د کانه استعمال به پکې هم راځي. نو قد، قد، قد كنت علمت، قد كنت علمت، قد كنت علمت. میں ایک عورت نے مدد کی تھی، نو د واحد متکلم صیغه ده. نو دا به شي کنتو نصرتو، کنتو نصرتو. میں ایک عورت نے مدد کی تھی.